الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا خفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. زمان محترم سلسلة علی نقشبندی سره تعلق لرونکو او د الله تعالی سره او د الله د ذکر سره محبت کوونکو، الله تبارک وتعالى زموږ تاسو ټول د ذکر او د درود شریف او د ذکر فکر په خپل عالی دربار کې قبول او منظور فرمایي. الله تبارک وتعالى چې کله خپل بندگان ویني نو چې د الله په ذکر کې مشغول وي، د الله په عبادت کې مشغول وي، الله تعالی په دې ډېر زیات خوشحالي او د فخر په تور د فرشتو په مجلس کې ذکر کوي. حدیث مبارک چې تاسو د وړاندې ما تلاوت کو د حضرت ابو هريره او حضرت ابو سعید رضی الله عنهما روایت دی چې د دوه جهان سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې کله یو قوم د الله تبارک وتعالى د ذکر د پاره جمع شي او د الله ذکر کوي او الله یادوي نو فرشتي د دینه چاپیر شي، غیر چاپیر ته فرشتي کی او وغشيتهم الرحمه او فرشتي په معنی د الله رحمت وړي ونزلت عليهم السكينه او فرشتي ور باندې سکینه نازله. سکینه ویل کېږي اطمینان قلب ته. د الله په ذکر کې د زړه اطمینان دی. کډیر مشقی القلب بندوي څنګه دل انساني او ډیر ګناهګار انساني او چې د الله ذکر شروع کی د الله ذکر مجلس کې کینی ځان ته یوازې تنهایی کې الله تعالی یادول شروع کی نو زړه ته اطمینان ملوي، زړه خوشحالي او د زړه نه نحوستونه د ګناهونو او د ګناهونو تورواله د ګناهونو هغه زنګ هغه لرکیږي او د الله تعالی د ذکر نورانیت د دې انسان د زړه ته داخلي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام قول دی چې فرشتي ور باندې سکینه نازلې، فرشتي ور باندې اطمینان قلب نازلې، فرشتي ور باندې الله رحمت نازلې او ذکرهم الله تعالی فی من عنده. او الله تعالی د دې بندګانو د فرشتو په مجلس کې الله تعالی د دغه بندګانو په تور فخر ذکر او تذکرہ کوي. فرشتو په مخ کې یادای چې وګورئ زما دي بندګانو ته فرشتو په وړاندې ذکر کوي په تور فخر کوي. ځکه چې فرشتو آدم علیه السلام چې الله پیدا کول نو فرشتو چې الله دې مو پیدا کو دې مو بیا فساد کوي ویني و توي د اولاد. الله تعالی فرمایي چې انی اعلم ما لا تعلمون، زما په حکمتونو تاسو نه پوهیږئ. نو چې فرشتو د انسان باندې د اعتراض کړ د دې مقصد خدا چې دا انسان د سره و شهوت می او د په طبیعت کې و قسم وي او د په طبیعت کې به بغض حسد او کینم وي نو د خو د دې سيزونه نوزګاری کې د خدای عبادت سټم کوي ویني به توې جګړه وکړي. چې کله یو انسان سره د دې چې د سره په طبیعت کې غصه ده، په طبیعت کې شهوت ده او په طبیعت کې بغض ده، په طبیعت کې حسد ده، سره د دې ده الله تعالی ذکر ته د الله عبادت ته ټیم او باسین الله تعالی په دې ډیر زیات خوشاله فرشتو په وړاندې ذکر کوي. او به خبره ده چې فرشتو کې صرف او صرف د عبادت ماده د معصیت پکې نشته او انسان سره د عبادت نه انسان کې د معصیت ماده مشته، د ګناه ماده پکې شته او لذتونه ور سره دي، شهوتونه ور سره دي او ګناهونه خپل ځان طرف ته راګي. الله تعالی ذکر د فرشتو په وړاندې ذکر کوي چې تاسو کې خدا سيزونه نشته دي، د ستاسو فکر شپه ورځ عبادت ته او زما په دې بندګانو سره د هر څه تړلې دي
بغض حسد او کینه او غصه دا مې د په فطرت کې ایښي ده او معصیت او ګناه او شهوات او لذات نه متاثر کېدل دا مې د په فطرت کې ایښي دي. د دې هر څه باوجود چې انسان په دې هر څه باندې خپه کېږي، په شهواتو باندې، په لذاتو باندې، په معصیتونو ګناهونو باندې خپه کېږي او د الله ذکر شروع کړي، نو الله تعالی به د طبیعت نه د فطرت نه الله تعالی ته بغض، حسد، کینه، شهوتونه، لذاتونه متاثر کېدل، دا ټول چې کوم قوتونه په انسان کې الله تعالی ایښي دي دا ټول به د ذکر په برکت باندې الله تعالی کم کړي او یو حد به داسې راشي چې دا به الله تعالی د دې انسان نه ختم او بیا به د ګناه طرف ته نه ځي، بیا به صرف او صرف دته د نیکۍ توفیق ملاویږي. د ذکر په برکت به الله تعالی مونږ تاسو ته دا راکوي، نو الله دې دغه څیز مونږ تاسو ته حاصل کړي. او حدیث مبارک کې راځي چې کله الله تعالی جنت جوړ کو، جبرائیل علیه السلام ته وایي چې لاړ شه په جنت کې چکر ولګو. جبرائیل علیه السلام چې چکر ولګو او د جنت نعمتونه وکتل، نو واپس چې راغلو نو الله تعالی ته تپوس کوي، نو الله تعالی ته جواب ورکوي چې دا خو داسې ځای دی چې تا په بندګانو کې یو کس هم داسې پاتې نه شي چې هغه دا حاصل نه کړي، هر یو کس به د دې د حاصلولو کوشش کوي. الله دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي. بیا د دې نه پس الله تعالی د جنت پټ کو په شهواتو کې، په لذتونو کې، په ګناهونو کې او په احکامو په نه منلو کې او د خدای په نافرمانۍ کې الله تعالی د جنت پټ مشقتونو کې پټ. بیا وتی چې لاړ شه چکر ولګو، نو چې چکر بیا ولګولو واپس راغلو، هغه جنت ته خو په لاره کې د دنیا مشقتونه دي او د عباداتو مشقتونه دي، د مونځ، د روژې، د زکات او د حج دا مشقتونه دي، د لذتونو د شهواتو چې کوم دي نو هغه مشقتونه دي، د ګناهونو مشقتونه دي، د احکامو د نه منلو چې انسان نه به حکمونه پاتې کېږي، دا ټول مشقتونه به انسان پار کوي، د هغې نه پس به دې جنت ته ځي. په دویم ځل چې راغلو جبرائیل علیه السلام ورته چې اوس خو د جنت دا لاره دومره سخته ده چې ستا په بندګانو کې زه یېرېږم چې یو کس به هم دې ته لاړ نه شي. نو چې د دې هر څه مشقتونو باوجود یو انسان د الله در ته راشي، یو انسان د الله جل جلاله سره تعلق جوړ کړي او یو انسان الله یادوي په خپله ژبه او په خپل زړه باندې او د دې فتنو په دور کې، د مصروفیتونو په دور کې او دنیا ګپې شپې پرېږدي، د دنیا لذات او شهوات او خوشحالۍ د هر څه پرېږدي، یو الله ته دا انسان متوجه شي، نو الله تبارک وتعالی دغه انسان نه دومره خوشحالېږي چې د فرشتو په مجلس کې د فخر په طور سره ذکر کوي. الله دې همیشه لپاره مونږ ته دا توفیق او سعادت نصیب کړي. او چې کله یې دوزخ جوړ کو، نو جبرائیل علیه السلام ته وایي چې لاړ شه حدیث مبارک کې چې چکر ولګو. چې کله جبرائیل علیه السلام چکر ولګولو واپس رالو، نو الله تعالی ته وایي چې الله دا خو دومره خطرناک ځای دی، مفهوم دا دی دومره خراب ځای دی، ستا بندګانو کې به هېڅ څوک هم دې ته لاړ نه شي، بلکې د دې نه د بچ کولو کوشش به کوي، دې نه بچ کېدلو کوشش به کوي. نو بیا الله تعالی دا دوزخ پټ کو په شهواتو کې او په لذاتو کې، په ګناهونو کې، دې ته یې مخې ته چې کوم دی نو شهوتونه کېښول، لذتونه یې کېښول او د دنیا مزې چرچې دا یې مخې ته کېښوي. نو انسان په ظاهره باندې شهواتو کې، په لذاتو کې، په ګناهونو کې مبتلا چې دته عارضي به دی کې لذت میلاویږي، لیکن دا د دوزخ دروازه ده. هر ګناه، هر معصیت او هر یو ګناه چې کوم دی دا د دوزخ دروازه ده. چې کله په شهوتونو کې، لذتونو کې، ګناهونو کې دا دوزخ پټ کو، جبرائیل علیه السلام ته وایي چې اوس لاړ شه چکر ولګو. چې په دویم ځل چکر ولګولو رالو، نو جبرائیل علیه السلام الله تعالی ته وایي چې الله اوس په د جنت دا لاره چې کوم، د دوزخ دا لاره چې کوم دی نو دا دومره رنګینه ده او دومره د لذتونو واله ده او دومره شهوتونه دي په لاره کې، عارضي لذات دي په دې دوزخ په دې لاره کې چې زما سره یاره ده چې دا بندګانو کې به هېڅ یو قسم د دې نه بچ نه شي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول د دوزخ نه بچ وساتي. الله دې موږ تاسو د شهواتو، د لذاتو، د دوکې نه هغه وساتي، د ګناهونو د دوکې نه، د ګناهونو د عارضي لذت نه الله تعالی موږ تاسو وساتي. دا هم بچ کېږو په دې ذکر مجلس سره، په دې نیکو مجالسو سره به انشاءالله بچ کېږو. تاسو ټول خوش قسمت یې او تاسو ټول لایق صد تحسین یې او د ډېر لوی مبارکباد قابل یې چې الله تعالی تاسو موږ ټولو ته د ذکر په دې مجلس کې د حاضرۍ سعادت نصیب وفرمایلو. که دا یو مجلس الله تعالی زموږ ستاسو قبول کړو انشاءالله، نو دا
زموږ تاسو د نجات لپاره کافي ده. الله دې موږ تاسو ټول ته استقامت نصیب. الله تعالی دې موږ تاسو ته همیشه لپاره د ذکر په مجالس کې د حاضرۍ سعادت